معلومیږي دا چې اوبه چېرته شته. نو چې غرونو نه تو راتو شو ویې کتل نو بیبي هاجره ناسته ده او ماشوم بچی او اوبه ورسره دي او اوبه څنګه دي. الله چې یو څو ورځې تېرې شوې ابراهیم علیه السلام ته لاړ نو هغه بتګي کې اوبه خلاصې شوې او چې کومې کجورې او ستوان ورسره هم خلاص شو. د مور په سینه کې پیموچ شو ماشوم په جړا شو او سشته نه بازار شته چې شی والی نه انسان شته چې شی ته وواړي. بی بی هاجره لاړه مخامخ یو وړه غونډۍ د صفا وه وې هغې ته وخته او یو خوا بل خوا ګوري که څوکي په لاره څوک ځي چې لږ څه ته وغواړم څوک یې صحیح نه کړه. مخامخ بله غونډۍ د مروه ورته ویل ته روانه شو او دی بچی ته به یې داسې شاته کتل نو هلته یو خوړ و چې هغې کې به یې خپې ښکته شوې نو بچې به نه ښکارېده نو منډه به یې کړه. ګوري بچي ته چې بچې به مې کله مري چغې وایي ماشوم مروه ته ورسېد بیا څوک نشته بیا صفا ته په اووم ځل مروه ته ورسېد. چې مروه ته ورسېدل یو اواز یې واورېد. چې اواز یې واورېد نو دا ځان سره وایي خاموش شه چپ شه خپل راته ویلې درځېږي که بنده چې منډې ویلې درځېږي چپ شه چپ او بیا اواز کې ای د خدای بنده هر څوک چې یې زما مدد وکړه بچې مې ماشوم مري ما سره مدد وکړه. چا اواز ورنه کړ. بیا لکې بیا چغه واله اواز خو یې واورېد د سړي بیا چغه واله دی ولا بیا आवाज ورکی اے د خدای بنده هر څوک چې زما مدد وکړي ماشوم بچی راته مړی. د ماشوم आवाज غلی شوی چې راکوش شوه زه بس وی بچی مې مړ دی چغې غلی شوي. وی کتل سړی ورسره ناست سړی حضرت جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام خپې اوچته کړه ځمکې له یې راوبروله او بیا د هغې نه خدای اوبه پیدا کړې زمزم او په لپې اوبه راواغېشتې اسماعیل علیه السلام له په خوله کې واچوله خدای په هغه قلار کړ. دا راله چې راله اوبه خوټ کېږي ډېر زر زر پکې شګو کې کنده وویسته او بندې ورته واچولې چې اوبه رانه خورې نه شي او ورته وایي زم 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 عبرانی کې دا معنا چې بند شه بند شه بند شه. حضور پاک فرمایي زمونږ په نیا د اسماعیل په مور د خدای رحم وکړي که د اوبو ته بندې نه واچولې ټوله دنیا به یې سیراب کړې دا به یو جاري نیر جوړ شوی مشک یې ته ډک کړ. د هغه اوبو دا فایده ده چې د تندې د ختمولو کارم کوي او د لوږې د ختمولو کارم کوي. بس په هغې کار کېده. دغه د جرهم قبیلې چې اوبه لیدې د اسماعیل علیه السلام مور له راله وی که د خوښۍ مونږ له دلته ځای راکړه مونږ به در سره اوسېږو ته به م په مونږ ډاډی. هغې وی در به کم خو اوبه به ګورې زمی سکې په اوبه کوي حق ستاسو نه دی زما دی زما خاوند پیغمبر دی او شام کې په فلسطین کې اوسېږي او ما له کله کله راځي. هغې وی ټیک ته اوبه راکوه قبضه پې نه کوو دا مستی. حضرت ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي معلومات به هم کون او د خپل بچي به هم کون. بچي یې ورو ورو لوی شو 14 کاله پکې ووتل. چې 14 کاله ووتل نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید. الله ورته په خده مخکې یو نظر کړی وی خدایه که ماله د بچي راکړه ستا په لار کې به یې ذبحه کړم قربان به یې الله په خوب کې ورته وایي خپل نظر دې پوره کړه. په دویمه شپې بیا ولید په درېیمه بیا اسماعیل علیه السلام ښکلې موخشته و او ماشوم هم د 14 کالو ماشوم خو رکوټي او منډې ترړې والې او پلار سره به یې منډې والې چې پلار به یې راغی دلته به یې میاشت نیمه تېره کړه نو دی به ورسره ګرځېده سپینګیري پلار سره. پلار د 100 کالو دی او بچې د 14 کالو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بچې ما ته خو یو خوب مې ولیده بابا څه خوب دی لیدلی دی ما ته الله وی دا زوی دی حلال کا
څنګه دی خوښه او قصه لږه اوږده ده زه اورېږه د تی برابر کړه دیارلسو کالو شو نو دې زوی ته وایي زه چې زو بچې قرباني کو وی ښه چاړې م واغېشت او پړې م واغېشت او ښځې ته م وایي چې مونږ زه قرباني کوم وی ښه لاړ شې د ښځې څه خیال و چې زما بچې به وجوي منا ته لاړل دا موجوده چې کوم ځای منا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي وی بچې ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کا فانظر ماذا ترى بچې څه دی خیال دی سوچ پې وکړه دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال که نو حلال به کم او که خوښه یې نه وه نه به حلالوم دې مطلب نو مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زور که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور وي بیا طریقه جدا ده او ورته څه وایي هغه ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې خدای راته څه حکم کوي کوه زه به صابر یم لاس به مو نه لاقوم خپه به مو نه لاقوم وی ښه بچې ډېره ښه شوه نو دغه یې راواغې شپړی او لاسونه خپې یې ولا وتړل هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دی به وتښتي هسې نه د چاړه راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراستي را نه شي الله مې خفه نه شي لاس پې والا وتړل اسماعیل علیه السلام ورته بابا یو کار وکړه وی چاړه ښه تېره کړه چې د خدای په حکم کې ناراضګي را نه شي نمبر 1 دویم زمانه دا کمیس مخکې وباسه که وروسته وباسې نو بیا به شلیږي او چې مخکې وباسې روغ بوځي نو بیا چې کله زما حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې او زما مور له به یې یوسي او زما په مور به زما سلام ووی او ورته به ووی چې اسماعیل خو د خدای په نوم ما قرباني کا دا د هغه وینه ده په دې خپله تسلي کوه او ما په خپله رضا لال شوی دی په زور نه کمیس دی وګوره روغ دی که شلېدلی نو بیا به مې مور وایي چې په زور دی وجلی دی چې لاس پې یې وله وتړل او چاړی راخکله وی بابا دا لاس پې مې پرانیزه د اسمان فرشتې به وایي چې دا د دله نه دی او پلار یې په زور حلالی نو چې څه میله چاړه راکاږي نو چاړه کار نه کوي وی بابا دا زما سترګو ته ګورې نو لاس ته کار نه کوي نو ما لوړې کو د شان لاندې نه چاړه راکاږه او زه بابا دا خپې مې وتړاسې نه چې بیا زه په ځان نه پوهېږم او کار کې تاخیر را نه شي نو بیا وتړه الله څومره ګران کار و څومره سخت ورځ وه او څومره سخت حالت چې فرشتې الله ته سوال کوي الله ډېره موده پس دې بوډا سپینګیري له دې بچی ورکړ خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی دی الله دې امتحان کې خدای معاف کا الله وی تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم انی اعلم ما لا تعلم زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ نو بیا وله وجود وتاړه وی بابا ځان لم سترګې وتاړه زما په دې سپین وجود چې د نظر لګي ته کار نشي کولی نو چاړه ښه تېره کړه نو چې چاړه له زور ورکوي چاړه کوم ځای کار کوي چاړه اوچته کړه او د ځمکې نه یې راوباروله نو چاړه ورته وایي د خلیل ومنم که د جلیل ومنم د حلالول کوم خدای وایي مه کوه ستا ومنم که د خدای ومنم دې کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله هغه ګډ تېره جمعه مې درته ویلي و چې حابیل قرباني کړ جنت کې خدای لویه
پمنډه راوز غلاو دی غریب ماشوم لاوړې پروت دی او د سپینګری بابا لاس کې چاړه د ولاسې رپي لاسې رچي او چې هغه دی نه ګډ راز غلاو نو وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی ابراهیم علیه السلام خو پوه شو یہ مسئلہ جوړ بدله شوه هغه وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیہ السلام پوه چې قصه بدله شو زه بچ کېږم وی الله اکبر ولله الحمد اګړې ورته سملو الله یې ما خپل حکم منسوخ کړ دا ګډ حلال کا ګډ حلال کو اسماعیل علیہ السلام بچ ځکه حضور پاک فرمائی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صحابت تپوس کی دا سشیزون دی وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دی نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا اگر اعلال کا او بیا روڑا دا مکی چی سمر فقیرانو پاغی دا غیق وخی خواد او خکری دا بیت اللہ چی کل جوڑ شو آغی کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کے ویزان دو بیا چی حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو خکری پا آغی کے گڑے وڑے شو دا دا اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے کل بوتن امور پس شیطان نا وی تا خبری چی خاوند نزوی کم خواہ بوتا وینا وی علالی ہے وی چا تپلار بلکی شی چیز وی علالی ویستا خاون وی چی ما تا خدای ویلی دی وی چی خدای و تا ویلی دی او زردل دی علالی بیا چی کل منا تتلل نو شیطان راغ ابراہیم علیہ السلام تا وی نگٹ سڑی پشے کن وی اے خوب باندی باور مکاون نیاز بن معشوم بچی دی دا علالی نسکے ناغی او سو کانی واغشتل شیطانی پیوشت اوسم چه خلق شیطانانو لی داغا طریقہ دا نو بیا چه لگ مخ کی چونو دی اسماعیل علیہ السلام لشیطان پا بل شکل ناغی وی علالی دے وی دا سی پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سی مینی والا پلار با ما سنگا علال کی وی ستا پلار وی چه ما تا خدای ویلی وی چه مینی دلال میں دیکھ دری دلہ و تا شیطان راخکارا شوی او دری دلہ پہ گزارونا کردی دی نو آغا طریقہ پا حج کے خدای لازمہ کردی دا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو او آغا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پا گوٹ گوٹ کے جم دے دا او پا ہر ملک چکم مسلمان مالداری نا قربانی تاسو بم قربانی کوئے چکم مالداری نصاب ما چانا تا پوسو که میں سمرہ دی ناغراتا دسپینو ذرو خبر اکلا وی پا 200 روپے صدا پاسا نننے ریٹ دسپینو ذرو دا تولے نو 52 تولے سپینو ذرو قیمت چمان دازو لگولا نو 37,800 جوڑے دا نننے ریٹ تے او دیر ذرا او 800 روپے نو چے چاش سر او دیر ذرا او 800 روپے وی نغدے یا وسر 250 میں تولے سپین زری یا وسر 19 میں تولے دسرو زرو کالی یا سر زری قربانی پہ واجب ہے او کہ یو سلی سر 19 میں تولے سر زرنی لگی وسر یو تولے یا 2 تولے یا 3 تولے نو کنور نقد پیسے وسرنی او پا دا قربانی نکے گی او کنور نقد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باو لگے جی پسو خرسے قیمت خرید نا اب و سر جمع کی نو چی قیمت او دیر چوزر و 800 نو دا خزبم قربانی کی قیو سالی سر نقد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دا کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی غشتی تجارتی مال چوتا ہوئی او قیمت او دیر زر و 800 کی دی بم قربانے کے کدی او سڑی زمکہ دا نقد پیسے و سرنشتا دوم رزمکہ دا چرا دا ادنا گزارا پکے گی دا 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 خز او دا بچو کہ دا سر کم شریک اسی گیا غا بچی
معمولی گزارا پس پورا ډوډۍ کېږي نو قرباني پې واجبه ده او که دومره ځمکې وي چې ګزاره پې نه کېږي تر څو دیاړي ورسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قرباني واجبه نه ده. دا قربانی با پچا کیگی که دا ټول شریک دی و اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیو کی او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان لپنګه ده دا یو زوی ځان لپنګه ده د بل ځان لا او دا ښځې ځان لپنګه ده او دا هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسیږي بیا به هر یو قربانی کوي او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا بس ته پیش او اختیار دې پیش یا مور راوړي مور ته پیش اختیار دې پیشه نو چې کم بیا د پیسو اختیار مني بس د یوه قرباني وکړي په ګډ او په چیلي او په غوا او میخه قرباني کېږي. ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمي بیا پې نه کېږي. البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده. بېلمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نه رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د 2 کالو چې 2 کالو ته عمر رسېدلي د قربانۍ پر 2 کاله عمر پوره شي که غاښ یې کړي او که یې غاښ نه کړي غاښو له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي. ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غوا او میخه کټا کټې سخې دا د اوو پورې پکې شریکان جوړېدی شي 2 کسه رکوټې سخې دې هم پکې 2 سې جوړېدی شي رکوټې کټې دې هم پکې 2 سې جوړېدی شي 2 سې به خو د 2 سې پوره ګورئ پوره سمانه 6 کسان د کندي خلک دي او 2 ورونو پیسې تن کړی نیمې یو کړی او نیمې بل کړی او په شریک یې حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه که 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او 6 سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه. 2 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه حرام خور به پکې نه حسابه او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزېدار څاروی واخلي کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته پخپله نشي تللی د کم څاروي چې سترګه ړندی یا نیم نظر یې کمي قرباني پې نه کېږي د کم څاروي چې پیدایشي ښکرني قرباني پې کېږي خو که ښکرې ماتي د نیمې نه زیات بیا پې قرباني نه کېږي کم څاروي چې پیدایشي غوږونه نه خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قرباني نه کېږي لکه نیمه پرې د قرباني پې نه کېږي کم څاروي چې غاښونه نی او دې گیا پہ خولی شي گیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي او که گیا په تکلیف خوري بعضې خولی شي بعضې نه شي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي. کم څاروي چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي. خشته ښکلي څاروي باندې قرباني کوئ مزېداره حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوئ 6 کولی شي 5 4 3 2 کولی شي 2 نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروي چې دی واغېشته چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا براله ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړ البته که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري هغه وي د 50 روپو وی ده د 10 ورځې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا مانه واله نو بیا ټیک ده او که نه ورته وی علم خو راله بیا ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی دا بلکل ناجایز دی. کوم څاروي چې پیو والا دی چا واغېشته پی به ترې نه لشي او که پیو غولانځ یې دل کو نو یخې اوبه دې وله په غولانځ ور واچوي خو پی به ترې بلکل نه لي او که بالفرض کم پی د هغې نه بعضې سالونه بیږي پی یا ډېر تکلیفي او پی دې ترې واغېشتل ښه خو نه چې ترې والې خو دې واغېشتل نه او په خپل استعمال کې نه راولي او به فقیرانو له خیراتي ورکړي یې دې ساروي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویښو یې فقیرانو له ورکړه. منډی کې چې د څاروی واغېشت نو ډېر خلک د منډی کرۍ نه ورکوي پټ په غلا روځي هغه ته وایي ځانکه
کور به ته ما بوی د مازدیګر به درشم کور به پیسې درکم د منډۍ کرۍ په ټول ګناه ده دا ناروا دي حرام دي دا خو د هغوی د کرۍ ځای دی دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کرۍ مقرر کړې ده خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ کې ابالي د هغې نه زیات بنالي بل هغوی یو بل زیاتې کوي دا ریټ دا کرۍ خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کې څاروی خرڅېږي نو هغوی په لارم کسانو درولي او که په لارم چا سودا وکړه نو منډۍ والا ترې کرۍ اخلي دا ګناه ده لار خو د ده نه ده لار خو سرکاري ده هغه منډۍ چې کوم ځای کې هغوی هغه ځای مختص کړي نو هلته به منډۍ والا پیسلي د لارې د څاروي پیس هغوی نشي اخیستی دا ګناه ده دا به بلکل نه اخلي علالی به د اختر په ورځ چې کوم دی د اختر مونځ کېږي نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې به نه لالی اختر مونځ چې وشو هر جومات کې چې وشي لالولی شي او که بانډه کې چې لالو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي ملالولی شي یو صحابي د حضور پاک هغه د مانځه نه مخکې الاله کړې وه نبي علیه السلام ورته شاتو که شاتو لحمن زه بس غوښې له دې الاله وکړه بل به الالی اوس او ښه دا ده چې په خپل لاس حلال کي دا بهتره ده او که د بل په لاس څوک الالی وکیل به کي نو هم الالولی شي 3 ورځو پورې قرباني الاله کولی شي لومبی او دویم او درېیمه او 3 ورځې پس بس ورځې ختمه شي بیا یې سم نه کېږي سرمن سره به یې څه کوې نغده سرمن هر چاله ورکولی شي ځان له تې بورقم جوړولی شي ځان له تې لمسیم جوړولی شي او مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي او چې سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به یې غریب له ورکوې مالدار له نشي ورکولی د قربانۍ سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکوې که مزدورۍ کې دې ورکړه نو ګناه دې وګټله بعضې خلک یې په مزدورۍ کې نه ورکوي خو هیله جوړه کړي د قصاب مثلا 1500 روپۍ کېږي ما ورته وایي زه مړی 100-200 بدنوالم دا سرمن په ما را خرڅه که نو هغه ورته ریټ کم کی او دی ورته د سرمنې ریټ کم کی دا ګناه ده دا سخت جرم دی او ناروا دی د قربانۍ د څاروي چې کم پړی دی پکې او رسی ده اب هم خیراتي ورکې اب هم په خپل استعمال کې به نه راولې چاله خیراتي ورکه په هغې صدقه وکړه او غوښو سره به یې څه کې غوښه خو تاسو ته پته ده پرچ کې به کېدی د یو په ځای وله 3 والې او 15 کالې خورئ اخو تاسو ولا سیستم برابر کړي ډېر ورځې کې په پروژونو دونه راشي چې په دکاندارانو باندې د فریزرو راشي نه د قربانۍ غوښه که ساتلی شي بالکل نبی علیہ السلام فرمایي ادخروا ذخیره کې لیکن بهتره داسې نه ده بهتره دا چې 3 څه یې کا یو یې څه په خپله وخوره یو یې سر میلمنو رشته دارانو نه ورکه یو فقیرانو له ورکه او کې سات یې هم اختیار دله شته اوچین هم اختیار دله شته دا خو د قربانۍ د څاروي بعضې سړی پلار له قرباني کوي مور د پاره کوي بالکل کولی شي نبی علیہ السلام لکه څوک مالداري حضور پاک له یوه وکړي چې ثواب هم شي او که چرته یو سړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کې دې کې فرق دی که چا مړي له قرباني وکړه غوښه یې په خپله هم خوړی شي د بچي هم خوړی شي خو که مړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کې او بیا وله قرباني وکړه د هغې غوښې به نه خورئ به ټولې بیا خیرات کې دا څه مختصر مسائل د قربانۍ مې درته وي رب العالمین دې مونږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځئ الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځئ الله مونږ ټول د بیت الله حج لبوځئ کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوځئ الہ العالمین چې څوک حج لتلي دي قبول شوي حجونو سره واپس راوړی الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله چا د څه پریشانۍ ټینشنونې په خوشحالو بدل کړي خدای خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینه زموږ په زړه کې واچوي الله د دنیا او د آخر د فتنو آفتونو نه پامن کې وساتي الله موږ زموږ بچي اهل عیال د ناګهاني مصیبتونو شلقونو نه په امن امان کې وساتي الہ العالمین چا زړه کې څه پریشاني دي پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي په ژبه او په اندامونو خپل ذکر جاری کړه یو ملګری زمونږه د دې خیش کنات خوان دی د هغې والده وفات شوې وه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي څومره مردګان دي
هغه ټول الله مغفرت نصیب کې او الله چې څومره جمدي روغ دي خدای صحتونه والا ورکړي الله زمونږ بچي د لوفر او د جن نه ساتي او خدای ته کامیاب کړي او آخر وخت یو مرګري بار ملته تلې زمونږ یو ورور دی هغه بچی دی الله دې کامیاب کړي کامیابی ته دې خدای ورسوي څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کم دوستان لګیا دي او هغوی ځان نه مزدورۍ کوي نو خدای ته مل شي او ته مدد وکړي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله یو بل مرګي زمون خدمت کوي نارینه اولاد بچی نشته دعا کوي چې خدای نارینه اولاد الله چې د چا بچی نشته نارینه اولاد ولا ورکړي خدای نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین قرض دې الله دې ولا قرض خلاص کړي وسوسې دپاره بهترینه وظیفه دا ده چې چاته وسوسه راځي دا وظیفه ټول زده کړي سهار وخت لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سل کرتا وایي سل کرتا دا د حضور پاک د مبارک خلی وظیفه ده د وسوسو نه به هم خلاصې او چې دا څوک سار وایي نو په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوقي په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوقي دیوی گناہ کبیرہ کی مبتلے وظیفہ راتا خوایا گناہ کبیرہ کی مبتلے ځان بساتی دا په وظیفو نه کیږي که په وظیفو کې دی پیغمبر علیہ السلام به ټولو ته وظیفې وي او بس ټول کافران و مسلمانېدل نو ماحول بدل کا څوک چې گناہ کې مبتلا دي د هغې ماحول د وجې نه به مبتلی ماحول بدل کا که د چا د وجې نه ګناه کې مبتلی هغه سره د خدای د رضا لپاره بغض شروع کا وانه ورسره شروع کا پخپله به ټیک کېږي او که یو سړی ماحول نه بدلي په ډن کې پروت دی ما ته وي وظیفه راته وښایه نه کېږي تر څو چې د ډن نه راوتې هلکه ټیک ده خبره که ډن نه راوځه بې وظیفې به پاک شي او چې ډن کې پروت دی 50,000 وظیفې وې ته نشي خلاصېدی نو ماحول دې خپل ټیک کا ماښام نه پس شپږ رکعاته اوابین دي دا د هغه دوو سره بعضې علما وایي دي د هغه دوو رکعاتو سنتو سره مؤکد او څوک وایي د هغې نه علاوه دواړو کې د دې خیار دی او بالکل چې څوک دوه قبیلې یو بل سره په جګړې د دنیا په مسلو کې نبی علیہ السلام فرمایي قاتل مقتول دواړه په اور کې دي جی پی پن چې حکومت سره کم جمع دي په هغې حکومت چې کم پرافټ ورکوي دا سود نه دی هغه د حکومت په قبضه کې دی دی وایي ما باندې 2,10,000 روپۍ قرضه ده او ما سره 40,000 روپۍ دی کور کې او گر بار کی ضرورت کے لیے دی دا 40,000 روپے نو تابع 2.5 قرضه را 2,30,000 نو 40,000 خو لګي دي چې قرضه ته وباسي بیا خو هم نه پاتې کېږي نو که نور د سره ځمکه دي نی او د تجارت مال د سره نی نو بیا در باندې قرباني واجبه نه ده ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 639 نمبر کیسټ کې تاسو د قربانۍ مسایل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 زه ګدا یم د هغې سرداري مدینه زګدا یم د هغې سردارې مدینه نو ما خادم کا الله د دربارې مدینه زګدا یم د هغې سردارې مدینه زګدا یم د هغې بادشاه د جهان چی یادیږي عالم کی سرداری مدینہ زګدا یم د هغې سرداری مدینہ چې هما مرسلان یې تابع د فرمان دي زه لرم هغه شهریاري مدینہ زګدا یم د هغې سرداري مدینہ ما خادم کا الله د درباري مدینہ زګدا یم د هغې سرداري مدینہ
او چی پروت مزین تا